نبی علیہ السلام فرمای ما ته الله جل شانه 15 سيزونه چې دي هغه خاص راکړي دي چې نور امتونو ته نور انبیاء کرامو ته ندي ورکړي شوی. یو نبی علیہ السلام فرمای دا الله جل شانه مت راکړي چې زما روب د یوې میاشتې مسافت باندې الله جل شانه کافرانو باندې زما روب اچولې دي. یو داسې یو قوم چې د هغه یو میاشت فاصله باندې مسافت باندې هلته کې چې زما نوم چې د هغوی باندې به روب او یره راځي، هیبت به راځي. دا الله جل شانه ماته چې دا خصوصیت راکړی دی. دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د امت د فار الله جل شانه ټول ځمکه چې د جمعات ګرځولې دي. د مخکینو امتونو د فار داسې نه وو. د مخکینو امتونو د فار د کم عبادت خانه به کم زیب او دغه نه علاوه به دغه مون نه کېدو. د دې امت سره الله جل شانه څومره د احسان معامله او فرمایله. ټول دنیا چې کوم پاک ځای هغه د دې لپاره جمعات وګرځاو. الته کې دې مونږ کولې شي. زمیندار کاکا دې په پټي کې لګیا دی نمون ټیم پی راشي بسل ته کې په پټي کې چې دی هغه په پوله باندې ودرېږي او داس برابر کې مونږ چې دی وکي یو کس د دکاندار دی په دکان کې چې دی هغه لګیا یلته کې مونږ کوي بل مؤمن بنده په بل ځای کې لګیا دی یو په دشت کې روان دی سفر کوي په دشت او صحرا کې ودرېږي مونږ کی. دا الله جل شانه دې امت سره احسان کړی دی. مخکینو امتونو سره داسې نه وو. دویم نبی علیہ السلام فرمای د دې امت سره دویم دا احسان الله جل شانه کړی دی چې دا خاوره نه د خاوره دای د مؤمنانو لپاره پاکون کې پاکه خاوره پاکون کې ګرځولې ده. یعنی په وخت د اوبو د نشوالي کې دی چې د تیمم کولی شي باغی باندې پاکي حاصلولی شي او باغی باندې مونځ کولی شي دي. دا هم الله جل شانه دی امت سره احسان کړی دی. دریم نبی علیہ السلام فرمایي د امت سره چې ما ته خاص کم راکړی شي چې مخکینو امتونو ته نه دی ورکړی شوي مال غنیمت حلالول دي. د مخکینو امتونو د فرام مال غنیمت چې دی زکات خیرات او مال غنیمت دا چې دی هغه حلال نه وو. بدا کو به جهاد به وکړه شو مال غنیمت براغه نو هغه به یو میدان کې به کې خود او د برن اسمان نه به ور راغی شغله براله هغه به اوس وزاو. نو کو به اوس وزاو دا به د دې دلیل چې تاسو جهاد قبول شوی دی او کو او به نه وزاو نو دا به چې تاسو جهاد نه دی قبول شوی. دا هم لوی شرم وکنه چې اوس جهاد بکړه شو قبول نشو. دغه رنګ قرباني مسلم د داسي زکات به سړی به دغه کړو او به نه هر سړی بلی ته چلګه پلان کې مال کې فرق دی خاص زکات قبول نشو. قرباني به کنه اختر کې خلک قرباني کوي نو د خلکو به سروي چې دی ابه واپس را روان کړیو واپس به روان کړیو لکه پلان کې چې قرباني قبول نشولا واپس را روان کړی دا نو هر سړی بوته کتل لکه مال کې دی فرق دی. دلوی د شرم خبره وا. الله جل شانه دی امت سره څومره احسان او فرمایو. کو قربانی قبول نشي نو بیا هغه غوخه چې د شرم نم بچي غوخه خو کور ته راشي د شرم نه خو بچي حیا عزت کې پاتې شي او نور لند د الله سره چې الله یې قبلې او څومره اجر ثواب ورکي. سلورم نبی علیہ السلام فرمایي ما ته شفاعت کبرا راکړې شوی دی. هغه ټیم هغه شفاعت کبرا چې یو پیغمبر بم دا طاقت نه چې هغه د الله جل شانه په حضور کې چې هغه شفاعت چې هغه غاړه کې دی شفاعت کې خپل امت د پاره ما ته الله جل شانه حکم کې دغه شفاعت کبرا ما ته الله جل شانه را کړی دی. زب چې هغه د ټول پیغمبران ما تراجم شو زب چې الله جل شانه چې عرض کوم. او پنځم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي زه د ټول عالم د فاره چې هغه پیغمبر را لګلې د ټول عالم د فاره د انسانانو پیریانو د پاره ز پیغمبر را لګلم په خلاف د نورو انبیای کرامو چې هغه د یو خاص مدت او د یو خاص علاقې د پاره چې د پیغمبرو. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا خصوصیت سره ماته دا چې هغه را کړی شوی دی.